أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدقت يا رب العالمين. اوس د آیات کې الله رب العزت فرمای وَإِذْ تَأَذَّنَ، او په هغه وخت کې چې واضح اعلان وکړه ربکم رب ستاسو لئن شکرتم، وی که چرته تاسو شکر وباسه لأزیدنکم خامخا به زیات کم، ضرور بالضرور، تاکید بالتاکید دی، اے لأزیدنکم خامخا اے ضرور بالضرور به زه زیات کم ستاسو دپاره دغه نعمت. ولئن کفرتم، او که چرتم ناشکري وکړله نو ان عذابي لشدید، زما عذاب چې یقینا زما عذاب دا سخت دی. الله یې موږ د خپل عذاب وساتي. اوس خبره دا ده الله رب العزت په دې شکر کې تاکید فرمایي. الله رب العزت وایي که چرته تا شکر وباسه نو خامخایي به نتیجه ښه درکړو. یعنی په هر حالت کې چې ته بیمارې، ستا سخته تبه ده او ستا نه چا تپوس وکړه چې څه حال دی، ته ورته وایه الحمدلله، د خدای شکر دی، ځکه چې تبه خو دی ده ورسره د لاس پېښو ماته نه دي، د خدای پاک شکر دی، ورنه زمونږ عمل خو د دې برابر دی چې هره سزا راته میلو شي. د هغې نه هم سخت بیمار شوي، چا درنه تپوس وکړو څه حال دی، ورته وی د خدای شکر دی الحمدلله، ته ایمان در نصیب کړی دی او هغه دایمي د همیشه والي راحتونه دي ستا دپاره. یعنی بس په هر حالت کې د الله شکر ادا کوه، د هر حال. شیخ سعدي رحمت الله علیه هغه خبره ده، وایي د خدای په نعمتونو خوړلو وخت تېرولو باندې مې غاښونه پرېوتل، خو اوسه پورې مې د خدای شکر قدرې زده نه کړ. نو په هر حالت کې د خدای شکر ادا کوه، وایه الحمدلله. موږ به د څه شکر ادا کړو؟ او علماو لیکلي دي وایي د ټولو نه لوی شکر چې ته ادا کې شکر څه ته وایي، چې بلکې مناطقه مو یغې چې کله د شکر تعریف کوي چې دا شکر ستا په د اندامونو باندې راښکاره شي. یو د زړه مثال به ته هغلته چا خبره وکړه، تا ورته دې ځای داسې کړه چې اوجي بس تا دا مخصوصه کړه چې زه ورسېدم، نه، چې دا په دې عمل باندې ستا راښکاره شي، هغه ته وښودلی شي چې بهی آو، نو د الله رب العزت دا شکر به ته څنګه ادا کې؟ په هغې کې لومبنۍ حصه چې د مونځ ته چې ته مونځ وکړې نو ستا ټول اندامونو د الله شکر ادا کړه چې خدایه تا ایمان را نصیب کړی دی، زه شکر ادا کوم، تا ته سجده نه کوم، نه شکر. ورنه زمونږ عبادتونه او زمونږ خوارې هغه مونږ ډېر کمزورې حالت کې، نور عبادت چې تار څنګه کې هغه خو غوره عبادت دی، خو لیکن مونږ ورته کمزور یا کشان چې دی نه مونږ خواري نه کوو. الله یې توفیق راکړي. دیو دی وی مولا روم رحمت الله علیه وی بر زمین جو سجده کردم زی زمین دا برآمد، بر زمین جو سجده کردم زی زمین دا برآمد، مرا خراب کردی تو بسجده ریایی. وی چې کله مې په ځمکه باندې سجده ولګوله نو د ځمکې نه آواز راغی چې مرا خراب کردی تو بسجده ریایی، ای د ریا عبادت دې کو، زه دې ټوله خراب کړم. ځمکې راته وی آواز وکړو، په زبان حال یې راته وویل. شاعران کله خبر کې په زبان حال، نو په زبان حال راته ګویا هغې داسې وي چې مرا خراب کردی تو بسجده ریایی، تا خو زه خراب کړم، د ریا سجده دې ولګولو، د ریا عبادت رب ته قبول نه دی، هغه څه به کړي قبول چې وي ریا دي.
نو زمونږ عبادت الله رب العزت دې پکې استقامت را نصیب کړي، الله دې پکې عشق او محبت را نصیب کړي. شیخ الاسلام علامه تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي هغه وایي زمونږ چې کوم عبادت کوو دا زمونږ عادت ګرځېدلې نو دا هم ښه خبره ده، خو دې عبادت کې چې خوند پیدا شي نو بیا بېله مزه ده. الله دې پکې خوند او میټاس پیدا کړي. نو په هر بیا تا دغه عبادت وکړو 4 رکعاته مونځ دې وکړو نو ووایه الحمدلله خدایه ستا شکر دی چې تا ماله د نیک اعمال توفیق راکړه. ډېر خلک به هغې به 4 رکعاته مونځ نه وي کړی لکه ما او تا اوس الحمدلله د ماسخوتن مونځ وکړو چې په دې د خدای شکر ادا کړو چې الحمدلله. ډېر خلک به وي زمونږ نه په مال او دولت کې ښه په حسن جمال کې به ښه په سیاسي امورو کې به ښه پوهېږي، په معاشي امورو کې به ښه پوهېږي، د دنیا په اعتبار سره به غټ غټ خلک وي، خو هغې به الله رب العزت د دې توفیق نه وي ورکړی چې الله ته سجده لګولي. دا را باندې الله احسان، دا الله فضل وکړه. تکبر به زړه کې نه راولي، لویي به نه راولي، بس په دې عمل د خدای شکر ادا کړه. داسې په هر عمل شکر ادا کوه نو الله به تا ته بې استقامت در نصیب کړي. د خدای شکر ادا کوي، خدایه ستا شکر دی الحمدلله. داود علیه السلام الله رب العزت ته وایي چې خدایه زه خو چې په دې شکر باندې زه چې شکر ادا کړم یو عبادت ما وکړو په دې زه شکر ادا کړم نو دا خو بیا عبادت شو، نو د دې اوس زه څنګه شکر ادا کړم؟ دا به یو عبادت باندې شکر ادا کړه، په یو نیک عمل دې شکر ادا کړه چې خدای پاکه ما د پلانکې نیکي وکړه زه شکر ادا کوم. نو اوس په دې شکر دا ځان له عبادت چې اوس په دې څنګه شکر ادا کړه؟ الله رب العزت ورته چې دا تا عاجزي وکړله دا ماته د ټولو نه خوښه. الله یې توفیق راکړي. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ په هغه وخت کې چې واضح اعلان وکړ ربکم رب ستاسو لئن شکرتم که چرته تاسو شکر وباسو لازیدنکم نو ضرور به زیات کو تاسو لره دغه نعمت، ولئن کفرتم او که چرته تاسو ناشکري وکړله نو ان عذابي یقینا عذاب زما لشدید سخت دی. اوس ګوره دلته الله دومره غفور و رحیم ذات دی، هلته خو بالتاکید وي چې ضرور به تعالی زه د دې ثواب در کوم. یعنې 4 رکعاته دې وکړو یو پیره دې یا سبحان الله وي یو پیره الله وایي د دې به خامخایي اجر و ثواب در کوم. دا لازم ما په ځان لازم کړي چې زه به ثواب در کوم. او دی خو الله وایي که ناشکري دې وکړه نو ګوره تاکید یې ورسره نه فرمایي وایي ان عذابي لشدید یقینا زما عذاب سخت دی. نو الله رب العزت وایي که خوښه مې وشوه معافي هم درته وکړه. وقال موسی او ویل موسی علیه السلام ان تکفروا که چرته تاسو کافران شئ انتم تاسو ومن او هغه څوک فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول په ټوله چې تاسو او څومره قومونه دي څومره خلک دي دا ټول په ټوله کافران شي. موسی علیه السلام ورته وایي که نه نو فإن الله بس یقینا الله رب العزت لغنی بې حاجته دی، حمیدون تعریف یې کړلی شوي دي، حمیدون ستایلی شوي دي. موسی علیه السلام ورته وایي گویا داسې خبره ده که دا ټول خلک داسې بزرگان شي که نه داسې نیکان شي لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه لویه هستی وه نو د خدای پاک په خدایۍ کې د ذره برابر زیادت نه راځي. او که دا ټول داسې سخت کافران رامیان شي لکه څنګه چې ابوجهل نو د خدای پاک په خدایۍ کې معمولی ذره برابر کمی نشي راوستی. چې څه کې دا ته د خپل ځان دپاره کې خپل عمل د لارې مل د عمل دی د بس ستا د لارې مل دی. نو موسی علیه السلام ورته وایي ګویا وایي داسې کار دی که چېرته تاسو د ټولو خلکو کفر وکړو نو د خدای څه نه شئ کولی ځکه فإن الله لغني حمید خدای بې حاجته دی د هغه تعریف کړی شوی دی. که حدیث شریف کې راځي وایي په اسمانونو باندې داسې ځای نشته د هیچ برابر چې په هغې باندې فرشته نه وي او عبادت نه کوي د الله رب العزت تنه نور مخلوقات دي هغه داغه حجره داغه کانم عبادت کوي داغه دا اواز چلیږي دام عبادت کوي وریځ هم کوي اسمانونه هم کوي زمکه هم کوي دا موږ چې ورته د ټولو نسبک کورو خر 2 ډیوټي ادا کوي د خپل مالک هم عبادت کوي او د مجازي مالک ډیوټي هم کوي.
دا غار څه چې دی نو میږي هم ذکر کوي ستا عبادت ته د خدای ضرورت نشته خو دا ستا د ښه والي دپاره دی الله یې توفیق راکړي بیا الله رب العزت وایي چې تاسو ولې نه سمیږئ که سمیږئ نه نو ګوره لږ ځان ته مخکې سوچ وکړئ الم یأتکم آیا نه دي راغلي تاسو ته نبأ الذین خبر د هغه کسانو واقعه د هغه کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه تیر شوي دي قوم نوح قوم د نوح علیه السلام وعاد او د عادیانو وثمود او د ثمودیانو والذین من بعدهم او هغه چې رستو د دوی لا يعلمهم ندی معلوم دی چاته الا الله مگر صرف یو الله ته الله وی لکه دی چاته ندی معلوم صرف یو الله ته نو تبه چې ما خو عادیانو کیسه خو ما ته معلومه ده سمودیانو لا يعلمهم پورا علم چاته ندی معلوم الا الله مگر صرف یو الله ته معلوم دی او دا غصب ویا چې دا الله رب العزت تا د وجه چې د دې د پیغمبر تذکره کیږي د دین پکې راشي ورنه ته به د دین هم نه خبر لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه د دې لاندې امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله لیکلي دي هغه وایي چې د کامونو تذکیره چا به مجسمه کولی چا به بس کولی چا به بس کولی او د دې امت دا خاصره چې دی په عمل سره عمل په خپل عمل سره اکابر د ژوندۍ ساتي هغه چې څنګه عمل کړي او بیا چې چا عمل ښه کړي نو هغه تل تر تله یادېږي که د دنیا په اعتبار سره ښه کړي نو په دنیا کې نوم ژوندی اگر که کافر وي خدای پاک ولې یو نوم ورکړي او د آخرت په اعتبار سره چې څوک مسلمان وي او نیکي وکړي نو خدای پاک چې دی بلا کار دی په دنیا هم واخلي او آخرت کې یعنی تاسو به نوم اورېدلي بار بل شیخ الهند رحمه الله نو شیخ الهند صاحب ولې زموږ د ترز وي زما ورور و زما پلار و زما څه شي یا مولانا سید حسین احمد مدنی رحمه الله دا هغه په قابله کې مولانا میاں عزیرګل رحمه الله د پښتنو په سیمه چې کوم دوه درې کسان ورکړو شیخ الهند صاحب په هغې کې مولانا میاں عزیرګل رحمه الله ویو نن یې موږ خاکوټ ته قبر لتلو نو اوس دا میاں عزیرګل صاحب زما څه شي یا دا ما سره چې کوم ملګري د دې د ترز وي او د دې پلار او د دې څه شي هېڅ شی نه تعلق هغه چې هغه کوم پروګرام پیش کړی دی کوم کار یې د دین په اړه باندې کړی دی نن هم د خلکو په زړونو کې ژوندی دی او خلک هغه ته دعاګانې کوي او په هغه شاڼو کې د هغه قبر ګوري او هغې لره ورځي دا د هغې هغه میشن دی د دین دپاره قرباني ده چې هغه هلته په مالټه کې قید برداشت کړی شو د خپل استاد سره او د یوې ورته وایي صرف دومره راته ووایه چې زما د انګریز نه نفرت نشته ورته وایي نه د هر څه برداشت کوو خو دا خبره موږ نو کله قامونه چې دي دا ژوندي په څه کې په کردار سره دا ژوندي ساتلی شي چې ښه کردار دې وړاندې کړه او دا چا چې بد وړاندې کړي که قرآن کې یا د دې ښو خلکو تذکره نه کېده او دوی ورسره هغې سره چونکې ټچ و هغه معامله کې نو د دې تذکره د خلکو د ذهنونو نه وتې ده خبره ختمه الله رب العزت تیراله د نیک عمل توفیق راکړي نو موږ خو خبرې ډېرې کوو مثال به طور موږ لوی خلک یادو پلانک پیر بابا یا چې دی نو کاکا صاحب او پلانکی صاحب نو دا پلانکی صاحب او ډنګري صاحب دا چې دا په دې عمل جوړ شوي دي هغې مستحبات هم نه دي پرېښي او موږ فرض الهم ګړز ورکړو الله یې توفیق راکړي یعنی زما استانه مسلمان نه متاثره کیږي او د میاں عزیرګل رحمت الله علیه نه چې دی انګریزه ښځه متاثره و اسلام یې روړ بیا یې په انګلیش کې کتاب هم لیکلی اسلام یې روړ او ده سره بیا نکاح وتړلی او دوه ودونه یې مخکې کړی و هغه ورته وایي زه به یې درېیمه ښځه شم او زمونږ او ستاسو عمل هغې ته خو چې کیدای شي کافر وګوري نه به یاره د خپل کفر رالخه الله دې معافي وکړي عمل د لارې مل عمل صحیح کول غواړي نو الله رب العزت وایي دې ته وګوره تاسو له د هغې خلکو خبر نه دی راغلی چې هغه ړواندې تېر شوي دي والذین او هغه کسان من بعدهم چې رستو د دوی نه لا یعلمهم نشته دی چاته حقیقي علم د دوی الا الله مگر صرف یو الله ته یعنی کل علم ټول جاءتهم راغلیو دي دا رسلهم پیغمبران د دیو بالبینات بخکار دلایل سره
فردوا ایدیهم نو بس واپس کړل لاسونه دوی خپل فی افواههم په خولو خپلو کې وقالو ویل دي انا کفرنا یقینا موږ انکار کوو بما په هغه څه باندې ارسلتم چې ته پرې رالیږلي شوي به په هغې سره نو فردوا ایدیهم فی افواههم الله رب العزت وایي چې دوی د لاسونه واپس کړه په خپلو خولو کې نو په څه کې واپس کړه کله ناکله به یې داسې کړه مختلف تفاسیر دي چې خوله کې به یې ګوتې ورکړې چې موږ تا سره خبرې نه کوو او کله ناکله به یې چې دی نو پیغمبر ته اشاره کوله ورته به یې چې دا خوله دې ودروه نور وړاندې خبرې مه کوه بس چپ شه زموږ خدایانو پسې بد رد مه وایه او کله ناکله به ورته اشاره کوله چې چپ شه بس چپ وړاندې بس نه وي د پیغمبرانو ته به وي داسې د خرزامونو پیغمبرانو ته به وي چې وړاندې خبره ونه کړي ګورې الله رب العزت دې معافي وکړي نو الله وایي فردوا ایدیهم بس واپس کړو دي لاسونه خپلو لره فی افواههم په خپلو خولو کې وقالو ویل دي انا کفرنا یقینا موږ انکاریان یو بما په هغه څه باندې ارسلتم به چې ته پرې رالیږلي شوي هغه پروګرام موږ نه منو و انا یقینا موږ لفي شک خامخا په شک یو مما د هغه څه نه تدعوننا چې ته رابلي موږ لره الیه د هغې طرف ته مریبن په سخت شک کې په شک یو خو ښه په سخت شک یو په عام شک کې هم نه یو زموږ شک ښه مضبوط دی موږ په تا ایمان نه راوړو ولې وجه څه د هغه داره قالت اویل دی نو دی پیغمبرانو ورته وی دی ولا جواب ورکړه قالت اویل ورته پیغمبرانو رسول قالت اویل ورته دی رسول قالت اویل دی رسولهم پیغمبرانو د دوی قالت اویل رسولهم پیغمبرانو د دوی افی الله آیا په باره د الله تعالی کې شک شک دی فاطر السماوات چې ناشنا پیدا کوونکي د اسمانونو دی بې نمونې پیدا کوونکي د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی د داسې ذات باره کې تاسو چې دې شک کوئ چې هغه بې نمونې هر څه پیدا کړي دي د هغه باره کې شک کوئ یدعوکم چې رابلي تاسو لره لیغفر لکم دپاره دې چې بخښنه وکړي تاسو ته من ذنوبکم د ګناهونو ستاسو ویؤخرکم او مهلت ورکړي الی اجل مسمى تر یو نیټې معلومې پورې ویؤخرکم و تاسو له مهلت درکړي الی اجل مسمى تر یو نیټې معلومې پورې نو تاسو هغه ذات چې دی هغه ټارګېټ کوئ په هغه باندې شک کوئ نو دوی ورته څه وي قالو ویل ورته دي ان انتم نیتو الا بشر مثلنا مگر زمونږ په شان یو عام انسان ته خو زمونږ په شان یو انسان یې ها ته څه فرشته خو نه یې نو لومبنې په پیغمبر باندې اعتراض دا کافرانو کړو چې انسان بچی دا پیغمبر نشي کېدی پیغمبر بچی دا به فرشته یا په عامه اصطلاح کې دا به نور وي صرف نو که ملګري چې صرف نور استعمالوي او بشر ورسره نه استعمالوي دا دې ویریږي دا د کافرانو اعتراض دی او که بشر ورسره استعمالوي بیا ټیک نو ورته وایي چې ګوره ته خو قالو ان انتم نیتو الا بشر مثلنا مگر زمونږ په شان یو عام انسان څنګه چې موږ انسانان یو نو صرف په ظاهرا بدن باندې خو انسان نه دی کاکا ولې ته داسې د دې وجې وایي که نه وایي گرب قوت آدمی انسان بوده گاو خر بهتر از انسان بوده وایي که په قوت باندې انسان د چانه انسان جوړ دی په قوت باندې د چانه انسان جوړ دی نو دا خره او دا غواګانې به دا به د انسان نه بیا بهتر په قوت باندې نه ده گرب صورت آدمی انسان بوده احمد و ابو جهل هم یکسا بوده وی که چرته په صورت باندې ظاهرا صورت باندې صرف د انسانیت نوم لګېدی نو بیا به احمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو جهل به بیا یو شان ان کی می بینی خلافی آدمن نیستند آدم خلافی آدمن الکا صرف په ظاهرا شکل و شباهت باندې نه ده دغې پسې مه ده محمد بشر لیس کالبشر بل یاقوتة لیس کالحجر محمد صلی الله علیه وسلم بشر دی انسان دی خو زوس ته د هغې د خپو خورو ته هم نه رسي هغه ځان له ناشنا یاقوت هم کاڼی دی خو هم کاڼی هغې ته رسي
هغې ته نه رسي لکه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موږ د هغې په شان یو نه هغه زموږ په شان دی خو انسان دی اعلی شخصیت دی خدای یې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نور یې کل واړه صفات دي په رښتیا قالو نو ویل دی ان انتم نیتو الا بشر مثلنا مگر زمنګ بشان یو بشر تريدون ورته سوی تريدون ته اراده لري ان تصدون چې منکی منګ لره عما د هغه سنه کان یعبد آباؤنا چې پلان دي کونو چې عبادت به کو زمونږه کان یعبد چې عبادت به کو آباؤنا پلان دي کونو زمونږه فاتونا نو بس راتوګه بسلطان مبین په یو دلیل ښکاره باندې ورته وایي چې ته چې ته موږ د هغه څه نه منې کې چې پلان نیکونو به زموږ د هغې عبادت کو زموږ پلان نیکوي چې وایي د پلانکي بوت عبادت کوي او ته وایې چې مه کوې زموږ پلان نیکه به چې دی منښته وکړله د پیر بابا په نوم ورته وایې چې مې کوې دا خو دې پکې نوي جونرال او نوي دودی کېښود دا خو دې نوي کیسې راوباسلې او زمونږ مشرانو به لاټین لږ زیات بله ورته وایې چې دغه مه بلوې او زمونږ مشرانو به ورله په سر باندې قرآن هم کېښود او مخکې به ورته توره چرګه ملاله کړه ورته وایې چې مې کوه دا نوي کیسه ده الله دې معافي وکړي د هر چا خپل خپل رواج دی کندهار علاقې خپل رواج دی بله لګي او که نه دا زنګ د مشرانو مو یو څو روایت مولي صاحب هم نو وی ګوره د بعضې ځایونو کې رواج دی چې دا ډولۍ والا راشي نو هغې یې په سوټو موټو ولي په سوټو باندې ولي ولې کار ډېر غټ کوي که نه او چا ورله ستنې ساتلي په ستنو باندې هلک وایي د واده والا څوک یې په اګو باندې ولي او څوک هغه کتلي به مې په سوشل میډیا والا ملګرو څوک پرې رنګونه منګونه ورچوي څوک یې پکې نیر ته ورولي نو دا هر چا خپل رواج دي زمونږ د مړو چې دین یې هغه په هر ځای کې وي په امریکا کې هم دغه دین دی او دلته هم دی په عربو کې هم دی هر ځای کې یو چلېږي خو چې رواج یا مختلف اوس موږ چې دی موږ لږ کمزورې کار کوو نو موږ د تختې حلوا تیارو هلته شیخ ادریس ابوی زه یو علاقې ته تللی یم نو هغوی به ورپسې کباب ویشل وایي ما ورته چې دا څه کوې وایي راته وایي چونکې دا مړی تلي او د خوله چې دی نه زنکدن پرې تېر شوي نو دا خولې چې دی دا لږه داسې خوند پکې نه وي نو د دې وجې دا کباب مې ما ورته چې بیا خو له خوله کې ورکوې څه مطلب نو د هر چا خپل رواج او حکیم الامت مولانا شاه اشرف علي تنویر رحمه الله لیکلي دي په د عوامو په غلطو مسلو کې نو زمونږ په علاقه کې چې چېرته پیغله جینۍ مړه شي نو بیا ورله په خپو باندې نکریزې لګوي څه لګوي په خپو ورله نکریزې لګوي ما ورته چې دا ولې وایي چې فرشتو ته پته لګي که نه چې دا خو جینۍ ده پکې ته دا وکړه تپوس ته وکړه چې صوبانې به ورته څونه غټ نیسي ته دا تپوس کوې نو داسې د هر چا خپل رواج دی الله دې معافي وکړي او حقیقي دین چې دغه موږ شاته غورځو ورنه حقیقي دین کې بلا پیدا ده غټه اسانه پیدا مثال په طور کې موږ دا وي پلار سره به خوا کې مړې خښې زوی دی به پلار سره خښې ولې دي دننه ګیم لګوي دننه خو د عمل کار دی که عمل یې سم وي خدای پاک به د جنت په اعلی مقاماتو کې یو ځای کړي او که عمل یې سم نه خدای شته خوا کې خښ کړه یو به جهنم کې پروت یو جنت کې د سره ملاقات نشته الله دې معافي وکړي نه بس هغې سر بیا خوا کې خښې د دې دا د خلکو دا ګمان دی دا کنې د وړو غلو د ګوټونو غلو به د جوړ دا خو که چېرته په اسلام باندې پوره عمل وي نو به د یو طرفه د قبرونه را شروع کړي کچه قبرونه دي د سره پخولو ته حاجت نشته چې زمانه پرې ډېره وړي نه دونه نورو مقبرو ته حاجت شته بس هغه به چې دی څه وخت پس د هغې خپل حد دی هغه چې پوره شي بیا که هغه ته روانیم چې هغه هډوکي ضرورت وي هغه به یو سیټ ته کې بل مړی مخه او اوس موږ ځان ته هغه دونه ګرانه شوه چې هر یو قبر باندې عمارت په هر یو قبر عمارت نو ځان ته خپله شته هم ګرانه کړه او دلته خو لا بیا مته خو بیا چې مړی درته به ښایو کې وشو لومبې به قبر له ځای دې ګرځې به هغه هم د پلاټونو حساب دی صاحب هغې برابر به ځان له ځای ګوري الله یې معافي وکړي او کېدای شي بیا لږ وخت پس خلک چې دی څنګه چې دی بچوله چې دی پیسې را پیدا کړي را ګټي دا کشان لږ وخت پس بیا لګیایي قبر له ځان له ګټه کوي چې قبر له بیا ځان له پیسې را پیدا کړم چې قبر مې وشي رواجي کارونه چې دي دا دې راته هر څه ګران کړي دي اسلام هم راته ګران کړی نکاح چې ده دا د اسلام حکم دی دومره رواجونو ګران کړی ده
چې څوک هم نه تیارېږي ورته، نه جینۍ کور تیارېږي نه هلک کور تیارېږي. او نور بیا په نکاح کې بلا مسایل دي روزمره ما چې کوم اسلام کوم شي ته د ښه په نسبت کتري چې تی وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپله هغې طرف ته توجه ورکړې، موږ هغې ته سپک ګورو. نعوذ بالله. د رواج په ځای اصل دین طرف ته راشي، قرآن ته راشي، حدیث چې دې څه غواړي چې موږ د دغې نه خبر شو، خدای شته ډېر کارونه به زموږ سم شي، ډېر کارونه. او پښتو به دې هم بحال شي چې په اسلام نه روان، خدای شته پښتو دې نه بحالېږي. پښتو به بیا صرف دې ته وایي چې ډولکي ته وګاډېږي، خو دا صرف پښتو نه. الله دې معافي وکړي.